السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو جینۍ د خلک سره مینه محبت باندې واده وکړو او د کور نه ورسره وتښتېدلی. مینوالو اخر د جینۍ مرګ عزتمنو د غیرت په نوم باندې وشولو. خپلو وروڼو بې دردۍ سره قتل کړه. راځئ مینو چې دا واقعه کوم ځای کې شوې ده او څنګه شوې ده، ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چینل زمون په دې سپر کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمون د سپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسره د ټلې نشان وچې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درو. عزتمنو خړه ورځ دغه شانتې بې ګناه کتونه کېږي چې نن یو ځل بیا څنګه عزتمنو یوه ښایسته جینۍ د غیرت په نوم باندې خپلو وروڼو قتل کړه. مینوال دې جینۍ به یې نه د ورکوټیوان نه ډېره ښایسته وه، خو د دغه خلک سره یې مینه محبت سار شوی چې مینوال اخر د کالج په دوران کې دغه جینۍ د هغه خلک سره وتښتېدله. ځکه عزتمنو چې دې جینۍ هم کور کې ویلې کو چې ما دې خلک سره واده ونه شولو، زه غواړم چې وتښتم او تاسو سره زما نوره زندګي یعنې نه تېرېږي. مینوالو جینۍ هغه شانتې وکړه چې مور او پلار ته یې څنګه ویلو، خو مور او پلار بیا هم د دغه په واده باندې ناراضه وویل چې نه زویه نه لورې تا خو موږ د سکول او کالج ته چې تا باندې موږ لیږو نو تا موږ د دې دپاره لیږو چې ته سبق وې او تا نه موږ غټه جینۍ یعنې سازه کړو. خو مینوالو جینۍ ورته په جواب کې ویل چې غټه جینۍ او تاسو غواړئ چې زه غټ تعلیم وکړم نو زما د دغه خلک سره واده وکړي، نو زما به زړه جمع شي او زه به خپل تعلیم طرف ته توجه ورکړم. مینوال اخر دغه جینۍ مجبوره شوه د خلک سره د کور نه وتښتېدله. چې کال یو نیم وشو، مینوال د دوی باندې الله تعالی رحم هم وکړو، یو زوی مو له الله تعالی ورته ورکړلو. چې یو کال بعد عزتمند د جینۍ وروڼه خبر شول، نو جینۍ خپله خور دغه جینۍ هم یعنې خپلو وروڼو قتل کړله او هغه خپله اوښه چې کوم یو خلک سره تښتېدلو مینوال هغه هم قتل کړه او ماشوم یې یعنې ووژلو. مینوال زموږ د تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زموږ سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسره د ټلې نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.